قاضي کلي کې نامعلومو کسانو یو ښځه د هغې زوی او د هغې انګور ډېر په بې دردۍ سره وژلي دي. دوی یې په چړو باندې هم وهلي دي، حلال کړي هم دي او په سر باندې په تبرونو باندې هم وهلي دي. ملزمان چې کوم دي هغه نامعلوم دي. دې حوالې سره چې فقیر آباد تاڼه کې کوم ایف آی آر درج شوی دی، نو دا د محمود ولد دلاور، دا بیسیکلي چارسده کې اوسیږي. دی وایي د ده مور او د ده بل ورور دی عبدالرحمن او د هغه ښځه، دې درې واړه دلته په قاضي کلي کې اوسیږي. بیګا نامعلوم کسان راغلي دي. د عبدالرحمن دیم حلال کړی دی، د ده مور هم حلاله کړې ده او د ده ښځه چې کوم ده هغه هم حلاله کړې ده. دی په چړو هم وهلي دي، حلال کړي هم دي، په سر یې په تبرونو هم وهلي دي. درې واړه چې کله وژلي دي نیمې شپې کې، نو بیا چې کوم ملزمان وو هغې د دې د مور د عبدالرحمن د مور لاش راوچت کړی دی او هغه یې بوډنۍ کې غورځولو، خو چونکې هلته اوبه هم نه وي او بیا خلکو هم لیدلی دي، نو بیا هغه ملزمان تښتېدلي دي. بیا د علاقې خلک چې کوم وو بیا د هغه ښځې هغه لاش یې واپس راوچت کړی دی، د دې کور ته یې راوړی دی. دې حوالې سره د فقیر آباد ډي ایس پي چې کوم دی هغې سره زما خبرې وشوې. هغه وایي چې دوی په چا باندې دعوه نه ده کړې، ملزمان نامعلوم دي. دا چې کوم مړه دی عبدالرحمن دا رنګساز دی او دغلته اوسیږي، دا بیسیکلي د چارسدي دي. دغه بل ورور یې وایي چې زه هم رنګساز یم، په نې ساته کې اوسېږم. پولیس وایي د نامعلوم کسانو خلاف د ایف آی آر